باب تفاضل اهل الایمان فی الاعمال. امام بخاری باب چې تفاضل غورواله د بعضی اهل ایمان په بعضو باندې په اعمالو کې دا ذکر کوم چې دا اهل ایمان خطول اهل ایمان دي، خود اعمالو په وجه باندې په دې کې تفاضل راځي. د بعضو اعمال بډیر خي او د بعضو بخي، دا د ډیر خواله د اوچتې مرتبې دي په نسبت سره هغې ته چې ښه کار کوي. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، نبی علیہ السلام فرمائل يدخل اهل الجنة الجنة، د قیامت په ورځ باندې با د جنت خاوندان جنت ته ننوځي، واهل النار النار، او د اور والا د اور خاوندان به اور ته ننوځي، کاتب ختم شي. ثم يقول الله لملائكته، بیا الله خپل فرشتو ته وایي چې اخرجو راوبا سید دی اورنا من کان فی قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان، راوبا سی اغا د جهنم نا او د اور نا اغا سوکو چې وی په زړه د هغه کې مثقال حبة په اندازه د دانې باندې من خردلین د اوری من ایمانین د ایمان، یعنی هغه څوک د اور نه روباسي چې د هغې په زړه کې د اوری د دانې د ایمان په پړک باندې ایمانی اقم روباسي. نو دام اهل ایمان دي، خدا د ډېر کمو درجو والا دي. نو په یخرجون منها، پس روبوزي دوی د دې اور نه، خدا سی قد اسودو تکتور شي بی سکاره بی سکاره. اوس دا خو به جنت ته ځي، سکور به څنګه جنت ته ځي؟ نو په یلقون فی نهر الحیا او الحیات، رسول الله فرمایي وابچولی شي دا کسان چې د جهنم نه روزي او سکاره شوي او تکتوري فی نهر الحیا، پاغه نهر د حیا کې او یا د حیات کې. دغه نهر ته نهر الحیات وی، د ژوند نهر دی، او یا حیا. نو دلته بره لیکي ستا په حاشیه نمبر 3 باندې حیا بفتح الحاء والقصر حیا، دا حیا ده، او د حیا معنا دی مطور، یعنی باران. وابچولی شي پاغه نهر کې د باران نه، یعنی د بارانی اوبو نهر چی نو پای کې به ور واچولی شي. د نهر د اوبو باندې اخر یې ښه لرې کېږي. نو دا یو معنا شو. او نهر الحیات، یا دا معنا ده چې دی به واچولی شي پاغه نهر د حیات کې. معنا یې دا ده چې الماء الذي یحیی،
من انغمس فيه دا هغه اوبه دي چې چاله پکې غوپه ورکړي نو ابا ژوندی کېږي. وقال العيني الحياء بالمد هو روایت دام پدې کې یو روایت دی چې دا حیا شي او خبر زمونږ دا ده چې یا حیا دی نو باران دی او یا حیات دی نو زندگی ده او دا ممدود عمر راغلی دی او دا مقصور عمر راغلی دی دوال راغلی او د عینی په حواله باندې ستاسو پرې حاشیه کې بره پراته دي دا نو دا حیا او حیات شک کا مالک د مالک استاد پرې کې شک دی چې آیا دا لفظ منګه ته استادانو حیا ویلو او کدا راته حیات ویلو نو پینبتون کما تنبت الحبة فی جانب السیل پیغمبر خدا وی دا جهنمیا دا کسان چې د جهنم نه روت او سکارو او په دې نیر کې ورواچولې شو دوی به داسې راوټو کېږي لکه څرنګه چې راټوکېږي دانا فی جانب السیل په هغه اړخ د سیلاب چې سیلاب راشي او سیلاب پر سر باندې دا ګندخړي او دا دې اړخونو ته وغورځي دې طرف ته وغورځي او دې طرف ته او د هغې په درېیمه ورځ چې ته ورشي نو په هغې کې دا د سارا دا تخمونه پکې راغلي ټول پکې تیغي راختلي نو دا تیغي چې راختلي نو دا زیړ زیړ یو نری نری کاږه واږئ دقسې به دوی په دې نهر کې د هغه وښو په شکل باندې راوټو کېږي چې راوټو کېږي او بیا پیغمبر خدا وایي الم ترى انها تخرج صفراء ملتویه تا چرته دا نه دي لیدلي د سیلابونه چې برې خړګو کې تیر شي او په درې مسلو ورځ باندې ته چرته په هغې داسې نه ورغلې چې انها تخرج صفراء چې دغه شینکي په دې کې راخیږي تک زیړ زیړي او ملتویتون معنا کاږه واږئ قال اوهیب ابن خالد وایي استاذ دی حدثنا عمرو موږ ته عمرو ابن یحیی مازني ویلي دي چې الحیات دا روایت دې لپاره ذکر کوي چې په مخکې روایت د مالک شکو چې دا حیا لفظ دی او که حیات لفظ دی او دا دویم روایت کې هغه شک ختم شوی دی دا راوی بالکل پکې شک نه کوي هغه حیات وایي دا یې معنا ده قال اوهیب حدثنا عمرو والحیات او وقال خردل من خیر او د ده په روایت کې هلته خردل من ایمانو او دلته خردل من خیر راغلی دی اگر چې مطلب د دواړو یو دی حدثنا محمد بن عبید الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن ابي امامه ابن سهل بن حنيف انه سمع ابا سعيد الخدري دا اوریدلی دا ابو سعید خدری رضی الله عنه یقول قال رسول الله صلی الله علیه وسلم بینما انا نائم نبی علیہ السلام خوب ویني وای ناس په زه اوده یمه رأیت الناس یعرضون نو زه وینم خلکو له ما باندې راپیش کېږي سپونه سپونه خلک راځي او زه ناست یم او دا ما ته راوړاندې کېږي د امت خلک وعلیهم قمص او په دوی باندې کمیسونه دي منها ما یبلغ سدیه ځنې هغه دي کمیسونه دي چې سینې ته رارسي دا سدیه دا جمع ده د سدیه او سدیه سینې ته وایي او دا د سړو هغې ته وایي او د زنانو هغې ته وایي
نو بعضې خلک دی هغې کمیسونه اخیستي دي دې سینې پورې دي باب تفاضل اهل الایمان دی که نه وعرض علی عمر ابن الخطاب ګورما عمر راغی وعلیه قمیص یجره هغه یو کمیس اچولی دی چې لاندې ورپورې زانګي ورپسې راښکلی کېږي ورپسې قالو صحابه وویل فما اولت ذلک د الله پیغمبره تا د دې څه تعبیر وویستلو تا دې څه تعبیر ایستلی دی یا رسول الله قال الدین ما تعبیر د دې ایستلی دی دین یعنی معنا دا ده چې دا عمر د سر د نوکو نه د سر نه تر نوکو پورې د ایمان او د اسلام نه ډک دی او دا تفاضل اهل الایمان دی ځکه چې ما باندې د امت افراد راتلله او پیش کېدله او د چا کمیسونه د سینې پورې وو او د چا به لږ لاندې وو د چا به لږ لاندې وو او چې عمر راغی هغه پسې راښکلی کېده نو بابو تفاضل اهل الایمان مسله پې ثابته شوه باب الحیاء من الایمان امام بخاری باب دی الحیاء ممدود دام د ایمان برخه ده دام د ایمان برخه ده بلکې نصف الایمان دی بل الایمان کله دی دا هم روایتو کې راغلي دي حیا چې ممدود شي نو د دې معنا ما تاسو ته کړې وه چې انکسار یعتریه الانسان دا یو تغییر دی او ماتون دی چې عارضیږي انسان ته د څه دپاره وجنه د وجې د یرې د دې نه چې په ما باندې به عیب ولګي په دې باندې په دې کار کولو په ما باندې به عیب ولګي دې ته ویل کېږي حیا یعنی معنا یې زمونږ پښتو کې شرم دی وایي مړه تا کې خو شرم نشته ته خو له څه شي نه هم نه شرمېږي دایم حدثنا عبد الله ابن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه سالم نه روایت کوي چې سالم زوی عبد الله دی او سالم د خپل پلار نه روایت کوي چې هغه ابن عمر دی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم مر على رجل من الانصار نبی کریم صلی الله علیه وسلم تیر شو په یو سړي باندې د انصارونه د انصارو یو ملګری ناست دی نبی علیه السلام پې تیر شو وهو یعظ اخاه بالحیا او هغه وعظ کوي خپل رور ته د حیا په باره کې مړه دې دونه حیا ته مجت نشته دې دونه حیا او شرم ته مجت نشته چې سړی خپل حق هم نشي غوښتلی لکه دې داسې مرتبې ته رسېدلی و چې خپل حقوق هم د چا نه نشو غوښتی نارور ګورئ او هغه رور چې کوم دی دا کوي چې مړه ځانه دی هسې دغه سازه کړې ده ښځه سازه کړې ده او د خپلو حقوقو تپوس هم نشي کولی فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیه السلام دغه ملګري ته وایي دی واعظ ته وایي دعه پرېږده دا رور دی د حیا په باره کې مه ګوروه فإن الحیاء من الایمان حیا خو د ایمان یو مضبوط جز دی بلکې نصف الایمان ورته بل ځای کې په حدیث کې ویلي شوي دي دا خلاص فإن تابوا وأقاموا الصلاة باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم امام بخاری باب دی په دې تشریح او تفسیر د دې آیت کې چې الله فرمایي فإن تابوا کدا خلق توبه وباسي یعنی ایمان راوړي
واقاموا الصلاة او منځ ادرئ څنګه چې د منځ د ادرولو حق دی او وآتوا الزکات او زکات ورکی نو فخلوا سبیلهم خوشی کوي لار د دوی لار خالی کوي دوی ته چیزی بیا را بندوي ما حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا ابو الروح حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت ابي دیو ایمان خپل پلار محمد نه اوریدلیو يحدث عن ابن عمر چې بیان کو د عمر عبد الله بن عمر په حواله چې ان رسول سم قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل قال ویلی امرت ان اقاتل الناس ز مامور یما ما ته حکم شوه دی د الله تر طرفه چې زه او جنگیږم د خلکو سره زبر کو د خلکو سره جنگیږم جاهد الكفار والمنافقين حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله او آگے پوری با جنگیږم حتی چې گواہی ورکی د دې کلمې د توحید او د کلمې طیبه چې الله اله الا الله نشته معبود برحق سوا د الله نه کاسار دے حاجت روا دے مشکل کشا دے فریاد رس دے قانون ساز دے وان محمد رسول الله او په دې گواہی ورکی چې محمد علیہ السلام د الله رسول دی ويقيم الصلاة ومنذ أدري ويؤتوا الزكاة وزكاة وركي فإذا فعلوا ذلك کله چې خلکو دا کار وکړو نو عصموا مني دماءهم واموالهم دوی محفوظ کړو زمان خپل مالونه او خپل ویني او خپل نفسونه الا بحق الاسلام مگر په حق د اسلام باندې نشي خلاصېدلی او بحق الاسلام معنا دا چې که یو سړی مسلمان دی او اسلام ته خیر آباد وي او مرتد شي نو مسلمانان به وینه توی کوي کې نه به که قانې شړې راخدا کني سربت کټ کوي او یا زانی دی محسن زانی محسن دی نو داغه وینه محفوظه نه ده پکانو به تی وینه وباسو او دریم دا چې بل مسلمانی وجلی برنا کې وجلی دی نو دی به پیمری او حسابهم علی الله اصل حساب کتابو د دې خلکو هغه په الله باندې دی من خبر ظاهر ته ګورو باب من قال ان الايمان هو العمل لقول الله تعالى دا امام بخاری باب دی باب من باب دے ثابت په بیان دا هغه چا کی قال چې هغه وی ان الايمان هو العمل ایمان عبارت دی د عمل نه او ناکیت لیکي مراد په دی باندې رد دی په هغه چا باندې چاگی وی ایمان قول دی بس لکه کرامیه چې ایمان عبارت د قول نه دی چې لا اله الا الله دی اویلا نو نور بیا عرص چکے د دې سره معصیت اس نقصان نه کوي خیل ارزان له کولاو کړی دی چې څه کوي هغه به کوي او بیا لقوله تعالی الله رب العزت فرمائی دا قول پیش کئی دلیل وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي
دا جنت هغه دی اورثتموها چې په وراثت سره درکړی کېږي تاسو ته بما کنتم تعملون په سبب دا کې چې تاسو یو عملم کولو نو پته ولګېدله چې دا ایمان د عمل نه عبارت دی دا ایمانا شو وقال عدة من اهل العلم او ویلی دی یو جماعت یو شمیر عدت اصل شمیر ته وایي نو ویلی دی یو شمیر علماء د اهل علمنا په تفسیر د دې قول کې ورب السماء لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون قسم می دی ستا پر رب باندې پیغمبره لنسألنهم اجمعين خامخا تپوس وکوم د دې خلکو ټولو نه عما كانوا يعملون دا هغه خبرو چې او دوی کول دې بعضې یو جماعت د علماو د دې عما كانوا يعملون څه ترجمه کړې ده عن قول لا اله الا الله پوهېږئ پرې باندې یعنی یو جماعت د علما وایي چې لنسألنهم اجمعین ما كانوا يعملون یعنی تپوس به د لا اله الا الله په باره کې کوي دا معنا ده او وقال تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون د مثل د دې لپاره چې هغه فوز دی په دارینو کې فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز نو لمثل هذا لپاره د دې مثل د دې کامیابی فليعمل العاملون عمل دیو کی عمل کون کی یعنی ایمان دی روڑی ایماندار حدثنا احمد بن یونس وموسى بن اسماعیل قالا دوالوی حدثنا ابراہیم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل نبی علیہ السلام نے تپوسو شو ای العمل افضلو او یو نسخه ای الاعمال افضلو نو که ای العمل شي نو دا جنس دی او جنس دی ته وایي چې دی حملیږي په قلیل او کثیر دواړو باندې ان د جمع معنا پکې او که جمع شي نو خیر و خلاص دی فقالا ایمان بالله و رسوله جواب دا ملاو شو چې بهترین عمل ایمان په الله او په رسول له نو عمل ته ایمان ویلی شو قیل ثم ماذا بیا کم عمل ډیر غوره دی قال الجهاد فی سبیل الله جهاد د الله په لار کې قیل ثم ماذا بیا اویل شو بیا کم عمل ډیر بهتر دی قال حج مبرور حج نیک حج مبرور په معنا د نیک عربی مبروک مبروک پیږی پریوان دا مبرور دی په معنا د بر نه دی د نیکی نه دی دا نیک حج دی د نیک حج معنا دا ده چې د حجو کې ګناه پکې اونې کی او د حج مبرور معنا دا ده چې د حج لته نو ډېرې غلط کارونه کول کله چې د حج نه راغی نو یک سر بدل شوی دی هغه هر څه غلطي پریښي دي او په درسته لار روان پته ولګېده چې د دې سړي ایمان منظور شوی دی حج منظور دی نو موږ یو استاد ډېر عالم نو به کله کله ګپ لګو ویل دا خلک چې حاجي راشي نو وایي چې د حاجي صاحب چې کوم دی نو د ایمان سوال قبول شوی دی نو ویل تاسو په دې پوهېږئ ویل دا حاجي چې لاړ شي هلته بیت الله شریف ته نو دی وایي چې خدای پاکه
زما په ګاونډ کې چې پلاني ځمکه راغه نه والي دا مال راکړي دا پلاني د ما خوا کې دوکان دی راغلی والي دا مال راکړي وایي دی دا دعاګانې کوي د دنیا دپاره او دا ایمان یې وایي چې الله ما د سره د سمندر نه پورې غاړه به بوځي نو دا د ایمان سوال یې قبول شي ایمان ته هلته پاتې شي او د تشه توقه راشي پوهېږئ پرې ویې د ایمان سوال یې قبول شوی دی ایمان یې ویل خدای ما ورسره به بوځي ورسره دی راغلی پوهېږئ بس دی پرې زباني باب اذا لم يكن الاسلام على الحقيقه وكان على الاستسلام او الخوف من القتل لقوله تعالى منافقانو باندې به خبره یا الله موږ په احادیثو د پیغمبر اسلام باندې پوهه کې پری بخاری موږ پوهه کې دې که موږ نه کم کمی کېږي الله موږ ته هغه معاف کړي الله زموږ ټولو نه راضي شي خاتمه زموږ ټولو په ایمان کې